أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. نرنی درس کې ان شاء الله العزیز سورة آل عمران پارا نمبر 3 رکو نمبر آیات نمبر 77-78 دوا آیاتونه به ان شاء الله العزیز ویلې کېږي. پرون څه نو هغه یو واقع تیر شي و د یهودو چې یو اهل ایمان ولو حضرت عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ او زم چې نو هغه منافق درجه وو چې هغه فخاص بن عازوره وزدل دی الله جل جلاله په دې آیات کې دیزه کې او بل واقع چې نو هغه تذکرہ کېږي بل واقع چې نو هغه ذکر کېږي چې حضرت قیس بن اشعث بن قیس رضی الله تعالی عنهم او یو بل يهودي وو چې د اشعث بن قیس رضی الله تعالی عنه د دوی یو کوی ولو هغه کوی د دوی د پلار نیکه د وخت چې نو هغه را روان ولو نو په دغه کوی باندې دغه يهودي چې نو داوا وکړه د وی چې دا کوی زمونږ دی. نو کله چې د داوا وکړه نو مقدمه رسول الله صلی الله علیه وسلم لراله. نو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له مقدمه رااله نبی رسول الله والسلام ورته وی ستا داوا د اشعث بن قیس رضی الله تعالی عنہ ته وی ستا داوا د چې تو سه دا کوی زمونږ دی او دا يهودي دا غینه انکار کوي دی وی چې نه دا د دوی نه دا زمونږ دی. نو دوی چې کله دې وی او نو د الله پیغمبر وی شریعت پرو باندې دا خود نو هغه شریعت قانون دی قاعده د الله د پیغمبر فرمان دی البینه علی المدعی والیمین علی من انکر چې گواه چې نو هغه په مدعی باندې دی او په مدعی علیه چا چې نو چا باندې داوا کړی شي وي نو پاغه باندې قسم دی. نو تو اس ماته گواه راوله چې دا کوی ستاسو دی د دوی نه دی. نو اشعث بن قیس رضی الله تعالی عنہ تو فرمایل د الله رسول دا خو مان د هم یاد نه دی دا خو زمونږ د پلار نیکه د وخت جن هغه د پوخانه د سره روان دی دا شی زمونږ دی او دی وسته نو هغه انکار کوي. نبی رسول الله والسلام ورته نه شریعت حکم خدا کوي تا دا وکړی ده نو استاد داوی په تر باندې وزبتو گواه پیش کې کدا نه نو بیا به موږ دنه قسم اخلو. نو هغه يهودي واغه قسم ته جن هغه په هر صورت تیاری ده. نو اشعث بن قیس رضی الله تعالی عنہ د الله رسول په دې چل خو ده په ټوله مدینه باندې چې نو هم داوی وکي قسم دې ته سخکاری قسم خو دې چې نو هغه ډیر زر خوري. نبی رسول الله والسلام بس مسلم د قدم الله جل جلاله دا آیات نازل کړو ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا یعنی الله رب العزت د حضرت اشعث بن قیس رضی الله تعالی عنہ چې نو برات ذکر کړلو الله وی چې نو په خپل خبره کې د سچ دی د په خپل خبره کې په حق دی دا يهودي چې نو هغه په نه حق باندې دا يهوديان داسې خلق دی بشک کسان یشترون بعهد الله و ایمانهم چې دی اخلي په خپل لوزنو باندې په وعده باندې په خپل قسمونو د الله سره چې کوم وعده وکړي په دغه وعده باندې او په قسم باندې دې نو هغه لکوټ دنیا چې نو هغه اخلي. نو کم کسان چې دسه کوي لا خلاق لهم فی الاخره د دې په آخرت کې اس حصہ چې نو هغه نه بعهد الله. نو یو دا که خیال مو کړی مخکې دوه درې پیرې د دې وضاحت نو هغه شی هم عهد نه مراد هغه لفظ دی چې کم مونږ ټول عالم ارواح کې د حضرت جنو آدم علیه السلام د پوښ نه الله پاک تمام انسانان پیدا کړلو نو دغه عهد چې نو عاشو
دغه شانت يهودو نه دا عهد اخیستلی شو چې اخر دور کې به کم پیغمبر راځي محمد رسول الله تاسو به دغه پیغمبر باندې ایمان راوړئ او تاسو به دغه معیت اختیاروئ نو دوی د الله په دغه وعده باندې چې نه اوس لګه دنیا اخلي و ايمانهم او په خپل قسمونو څنګه چې واقع مونږ وې دوی قسم ته تیار دوی چې مونږ قسم خورو نو الله وی څوک چې دنیا ارزي دا شی دې سو اخلي لا خلاق لهم فی الاخرته د دې انسانانو په آخرت کې اس هم نه دته به اس حصہ چې نه هغه نه ملويږي سوا د جهنم نه ولا یکلمهم الله الله به د دې سره خبر نه کوي خبر نه مراد چې نه هغه خبر د رحمت دی خبر د غضب چې نه هغه به سره الله پاک کوي لکه بل څه کې نه ارشاد دی الله جل جلاله فرمان دی وې دوی به چې کله ډېر غوغا په جهنم کې جوړه کې وای چې مونږ به سه مونږ به بیا نه کوو الله ورته اخسو حفي کوری شي زئی چې نه هغه زمونږ نه نو غضب خبره به سره کېږي خود رحمت خبر چې نه هغه به سره نه کېږي ولا ينظر اليهم يوم القيامه او الله به دوی ته نه چې نه د په نظر د رحمت سره ګوري په غضب د نظر سره چې نه هغه به ورته ګوري خود رحمت په نظر سره به الله پاک دوی ته چې نه هغه نه ګوري ولا يزكيهم او نه به الله پاک پاکي یعنی دوی چې نه په جهنم کې مسلمان الیاذ بالله خدای که چرته جهنم ته لاړو هم نو د مسلمان تل جهنم ته دا په تور د تطهیری یعنی د چې کم ګناهونه شوي نو الله پاک به په جهنم کې پاک کې هغه ګناهونه به دی ورېږي بیا به د جنت ته ځي نو هغه راشي خو کافر چې کله جهنم ته لاړ شي نو د دې به آلت په تور د تطهیر نه بلکې د ته جهنم هغه عذاب په تور د عذاب باندې چې نه نو هغه ملایږي نو کله چې په تور د سزا نو دی به پاکیږي نه او چې کله دی پاکیږي نه نو همیشه د پاره به په جهنم کې خدایات ساتي دا کم وعید چې الله پاک دلته په دې ذکر کړی حدیث مبارکه کې چې نو هغه راځي ترمذی روایت د ترمذی جلد ثانی مفهوم دا چې نو هغه مخکې مونږ ویلو دا چې نو هغه په یو څو خبرو باندې راځي او هغه کارونه الیاذ بالله نن په مسلمانانو کې هم دي چې الله رب العزت به سره په ورځ د قیامت نو هغه د رحمت خبرې نه کوي په نظر د رحمت باندې ورته نه ګوري او الله پاک به پاکي نه د کې یو هغه مسلمان هم د کم انسان چې نو هغه پنځه کته کړي کم انسان چې خپل پټکی چې نو هغه پټ ساتي د پنځه کته په خپل چې نو هغه راخ کودل کېږي پټکی چې نو هغه پټ کړي نو کم انسان چې پټکی کته د سره الله پاک په ورځ د قیامت د رحمت خبرې نه کوي پر رحمت په نظر به ته نه ګوري دا به انسان به الله پاک چې نو هغه نه پاکي دویم هغه انسان کم انسان چې نو هغه په قسم سره په دروغ په قسم سره خپل سودا چې نو هغه خرڅي د دې انسان سره به الله جل جلاله په ورځ د قیامت باندې د رحمت خبرې نه کوي پر رحمت په نظر به ته نه ګوري او دا انسان به چې نو هغه نه کوي امام حضرت والا رحمه الله عارف بالله شاکی محمد اختر صاحب نور الله مرقده به فرمایل وی بعض گناهونه داسې دي چې پاغه کې لذت هم نشته او خلک کوي یو نیم گناه خدا سي چې پاغه کې څه لذت دي دا نه چې لذت پکې جو هغه گناه کول پکار دي خو څه گناهونه داسې دي چې پاغه کې لذت هم نشته او خلک کوي لکه مثال کې تور باندې حضرت والا رحمه الله به بد نظری شواله اوس دا بد نظری وکړه نو بد نظری کې لذت هم نشته سخوان هم نشته اوس مثال په تور کې نو هغه تلاړي تا چې نو د آیسکریم د دکان نه آیسکریم پټ کړلو د سیخان وال د دکان نه د سیخان پټ کړلو د کباب وال د دکان نه د کباب پټ کړلو اوس دا تا ګناه وکړو خو په دغه ګناه باندې تا ته هرزي تور باندې چې نو لذت خون هم حاصل شولو اوس بد نظری دي سیدا پلار باندې خزر روانه ده تاوس چې نو هغه چاڼ کړل د خپونه والا در سره پورې دی وته وکتل سی چل وشو دیک دا داسې ګناه دی چې د کې لذت هم نشته او ګناه چې نو هغه خطرناک دی د قشان دی پټکې چې نو دا پیسې یو انچ کته شوله یا یو انچ بر شوله اوس کدا یو انچ کته شو د دومره لوی وعید چې نو هغه سړی زماري کېږي بلدي سه مبارکه کې راځي الله پیغمبر فرمای ما اسفل من الكعبين من الازار في النار کم چې نو هغه پټکی پټوي
دا پټکی به په ورځ د قیامت په جهنم کې ضرور چې نو هغه به سوځي، دا به جهنم ته ځي. اوس دا داسې ګناه دی چې په دې ګناه کې د سره چې نو هغه لذت شته نه، څه پیدا پکې شته نه، ګناه چې نو هغه څومره لوی دی. نو دی وجه الله دې موږ وساتي. نو دا وایي چې کوم دلته راغلی دا په دغه خبرو باندې راغلی دی. ولهم او دویم په دغه باندې ولې که ستا په مقدر کې یو شی وي دا به په رښتیاو باندې هم تعالی راځي، او که ستا په مقدر کې یو شی نه که تو تسل قرآن اخرى دا بیا هم ستانه کېږي. نو ځکه حدیث کې دغه وعید راغلی. ولهم الله وایي د دوی دپاره به عذاب علیم دردناک. ځکه مخکې مونږ مسلمان عذاب دا به په طور د تطهیر. و ان منهم او بشک داغینا د دینه بعضی خلک لفریقا یو ډله داسې هم ده یلمون السنتهم چې دی تاوی خپل جبه بالکتاب په کتاب باندې لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب د پاره د دې چې تو راغو غاڼې چې دا د کتاب آیات وي صحیح چې نه هغه وي، حالان کې دا به د الله رب العزت د کلام آسماني یو کتاب سره به هم تعلق نه ساتي. نو دا بدترین ګناه دی. نن سبا زمونږ په دور کې چې نو هغه ګوري هر شي سره چې نو هغه مذاق روان دی، هر شي سره. او الیاذ بالله وس خو چې نو عجیب خلک پیدا شوي دي، وس د دین سره چې نو هغه مذاق روان دی. مخکې ورځ کې راته یو کس چې نو هغه یو ویډیو شانتي وښوله، په هغه ویډیو کې یو 2 لکان ولو. اوس خدای خبر چې پوه دی ناپوه دی هر څه دی، خو ډېر خطرناک خبره ما کس ته امیدوار لري که د الله بنده دی نه څه پیدا. اوس هغه چې نو هغه په دغه خپل ویډیو پای کې دا کوي چېرته چې نو هغه د پی ټی آی دغه جلسه به یا به درنه وه پای کې اوس هغه لیږلی. ډېر د افسوس سره دا کېږي پاغې کې اوس دغه چې نو هغه بدبخته هغه وایي الظلم ظلمات یوم القیامه. د الله د پیغمبر حدیث ویلو بیا چې نو هغې بل ترجمه کوي انکار ورته ولاړ دی. دا خلک چې نو هغه په څه اخته شوي دي. اوس هغه ورته وایي الیاذ بالله کم سړی چې دی نو هغه د دوی سره نه وي، کم سړی چې د دې غلو ملګری دا ظلم دی په ظلم چې دی نو هغه په ورځ د قیامت دا به چې نو هغه دی کېږي. کم سړی چې په پی ټی آی کې نه وي دا سړی چې دی نو هغه ظالم نه دی او په دې کې راځي. اوس څومره د افسوس چې دی نو هغه خبر ده دین سره دا کم مذاق دی. الله وایي د دې کې به داسې کسان یلمون السنتهم بالکتاب. اوس دغه څو جملې چې دی نو هغه داروي او بیا د هغې نه وروستو چې دغه هلک کم خرافات وویلو او د هغې چې کوم بیا د دغې نه وروستو مونږ ورته د عربۍ چې نو هغه د نحوې په ابتدا کې یو کتاب دی نحوه مونږ ورته وایو هدایت النحوه. اوس د هغې کتاب تعریف چې دی نو په هغې کې علم هو علم یعرف باصولها شاید چا پکې اورېدلی دغه الفاظ دی. اوس په دغه الفاظ راواخیستل او په هغې باندې پټ کړلو وای دا چې نو هغه دا دی چې دی چې نو هغه په اصولو باندې راغلی او دوی ځاکې او دوی ځاکې یا د خدای بندګانو دا چې نو هغه کم شي نه تاسو کم سي ته حد لاړئ. دا خو د یهود او نصارو نه چې نو هغه هم وختېدل شولو. نو الله وایي یلمون السنتهم لکه مخکې تېر شوي دوی چې نو هغه به رائنه حضور علیه الصلاۃ والسلام چې نو هغه به د الله پیغمبره صحابه به وي زمونږ لږ رعایت وساته، مونږ ته لږ چې نو هغه توجه وکړه، مونږ د پوهه زمونږ سیوا کړه، مونږ د سره چې نو هغه ټیم ډېر واله د حرامیان بدبخت به راله دو به وي راعینه زمونږ قمقل زمونږ بیوقوف داسې به وکړه. قرآن کې الله جل جلاله داسې الفاظ هم استعمالوي چې د هغې نه چې نو هغه داسې قسمه شبهات پیدا کېږي. نو قرآن کې حکم الله رن یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. وی تاسو پیغمبر علیه السلام ته چې اې د الله رسوله مونږ ته چې نو هغه وګوره د لفظ راعنا مه وایي. نو الله وی د دوی کې یو خباثت دغه هم دی یلمون السنتهم بالکتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، حالان کې هغه نو د کتاب حصه نه ده. ويقولون او وای هو من عند الله دا د الله د طرف دی. نو دوی الله وین وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب او دوی نو هغه دروغ وای د الله په ذات باندې وهم يعلمون او دوی ته خپته نه چې دا مونږ چې نو هغه دروغ کوو. اوس نو هغه د پته باوجود ګناه کوي نو دا د ټولو نه بدترین چې نو هغه ګناه دی. الله دې مونږ د داسې ګناه نه چې نو هغه محفوظ او مانون کړي.
ان الذين بشکا کسان یشترون چې اخلی به عهد الله د الله په وعده و ایمانهم او په خپل قسمونو په بدله کې ثمنن پیسې قلیلا لګي اولئک دا کسان لا خلاق لهم نشته د دوی د پاره صحیح فی الاخرت په آخرت کې ولا یکلمهم الله او نه به خبر کړي دا غوی سره الله ولا ينظر الیهم او نه به وګوري هغوی ته الله یوم القیامت په ورځ د قیامت ولا یزکیهم او نه به پاک کړي هغوی ولهم او د هغوی دپاره عذاب د علیم درناکو و ان منهم او بېشکه د دوی نه لفریقا یوه ډله ده یلوونه چې تاوهي السنتهم خپلې ژبې بالکتاب د کتاب باندې د کتاب په لوستلو لتحسبوه من الکتاب چې تاسو وګڼئ چې دا خو کتاب وینا ده د کتاب نه وی وما هو من الكتاب او نه دغه د کتاب نه ويقولون او وای هو من عند الله چې دا د الله د طرف نه دی وما هو من عند الله او نه دغه د الله د طرف نه ويقولون او وای علی الله په الله باندې الکذب درو وهم يعلمون او دوی پوهیږي ان الذين يقيننا كسان يشترون چې اخلي بعهد الله د الله په وعده و ايمانهم او د خپل قسمونو په بدله کې ثمنن قليل لږ شانتي دنیا اولئک لا خلاق لهم دغه خلق دي چې د دې لپاره نشته صحیح فی الاخرت په آخرت کې ولا يكلمهم الله او نه خبر بونه کړی دا سره الله پاک ولا ينظر الیهم او نه بګوري ته یوم القیامت په ورځ د قیامت ولا یزکیهم او نه به پاک کړي ولهم او د دوی دپاره عذاب د علیم درناکو وان منهم او بشک بعض د دوی نه لفریقا وان منهم لفریقا او بشک د دوی نه یو ډله د یلوون السنتهم چاړه خپل جبه بالکتاب د کتاب بل وسلو لتحسبوه من الكتاب چې تاسو غنئ هغه د کتاب نه وما هو من الكتاب او نه دغه وینا حصہ د کتاب ويقولون او وای هو من عند الله چې دا د الله د طرف نه دی وما هو من عند الله او نه دغه د الله د طرفنا ويقولون على الله الكذب او وای په الله باندې دروغ وهم يعلمون او دوی پوهیږي